سوا بلې مینا صاحب تا ته زه دا وایم چې 2 کاله وشو چې تا د ګیس پایپونه راوړي دي سړکونه صاف شول ته به بیا لپاره دا ګیس پایپونه چې لګیا سړکونه به ورته ماته نو داسې مه کوه د پاکستان خزانې له تاوان مه ورکوه په دې وخت کې سړکونه وران دي خپل پایپونه ښخ کا چې بیا له پاسه سړک صاف شي او دا مضبوط راشي نو لہذا د پاکستان د خزانو خیال وساتئ ولې چې تاسو په دا خزانو باندې لکه د ښامارانو ناست دی او من درته د ټکس په ذریعه باندې تاسو ته د دې غریب عوام د ټکس په ذریعه باندې تاسو ته دغه رزق درکړل کېږي د دغې نه ستا تنخوا هم راغستې کېږي د دغې نه ستا مراعات هم راغستې کېږي د دغې نه ستا د ګاډي د تیلو خرچه هم راځي د دغې نه ستا د بچو او د کور خرچه هم راځي چونکې تاسو د سړکونو جلد صاف کړئ بل دا وکړئ چې د ګیس پایپونه هم زر تر زره ښخ کا او کونې ښخه نو تاسو له خو په دې باندې شرم نه درځي خو خلک مه یادوي چې د برمډیني عوامو د ګیسونه لګولي د هغوی یو داسې مینا دی او داسې مینا دی نو چونکې موږ له پې شرم راځي مهرباني وکړه ټریله راوله او دا خپل ګیسونه هم واپس دراوړه دغه دا پیپ چې کوم دی دا هم لرې کا زه اوس راتلونکي مېلمنو ته چې څومره دي هغو ته هرکلی وایم چې په او بیا د خپل عوامو ته وایم چې پوه شوئ چې دا مېلمه دی نو د کورسۍ نه ورته پاسئ کورسۍ هغو ته پرېږدئ په خپله به تاسو چې کوم یې سخته تېروئ قرباني به کوئ ولې چې دا مېلمانه ستاسو په غم باندې موږ سره شریک دي څوک د اریچن نه راغلي څوک د مندڼي نه راغلي څوک د شوړاک او مارغانو نه راغلي څه پکې د شکور خلک هم شته او دا یوه خبره د ملکان ایجنسۍ نمایندګانو ته کوم چې اوس را روان الیکشن دی د میر د الیکشن لپاره خلک ولاړ دی ما سره دلته 3000 خلک چې کوم دي د دوی ووټ په ملکان ایجنسۍ باندې دی نو انشاءالله تعالی که تاسو کامیابي غواړئ خپله نو تاسو ما له راشئ انشاءالله دا 3000 کسان به زه تاسو ته د کیش په ذریعه باندې دراواله کړم خو چونکې آیا چې تاسو زما کومې وعدې دي دا راته پوره کړئ یو راته بجلي زر تر زره بحال کړئ دا وعده مې ده بل چې کوم دی دا ګیس چې کوم دی د دې پیپونه ښخ کړئ بل چې کوم دی دا سړکونه موږ ته وران دي چې دا وکړئ بل په دې ملک کې امن راشي مهنګایي دومره زور